او خاص کر د دې جوان چې دا د تنګي رضاکار ټیم دغه د چیرمن هم دی او د هغه علاقې چې کوم دی ناظم هم دی دوی چې هر کله داسې واقعه راغلی داسې دغه راغلی دي دوی سره وسایل خپلي او دوی راځي او په دغه کې کوششونه کوي. نو زه دوی ډېر زیات شکرګزار یم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما خو فیض الامین نوم دی د ګلباغ ویلج یو چیرمن یم او تنګي رضاکار چیرمن هم یم. دا بیګا ماښام د نیر یو ماشوم وړی 2 کالو دی نو هغه سهار موږ رالو سهار داسې لګیو او خپل کوشش کوو. موږ سره خپل ټیم ملګري هم دی تنګي رضاکار ټیم ملګري هم دي د علاقې کسان هم دي. نو خدای د ټولو سره خو کې راغلي او سهار وختي راغلي اوسه پورې دا یا زیم نه راچالو شو او دا شاخ نمبر 6 ته راورسېدو خو لا د ماشوم هېڅ پته نه لګي. نو مونږ خپل کوشش هم کوو. بل کم کتونکي چې دي مونږ دوی ته هم یو دغه کوو چې دواګانې کوي چې الله پاک د ماشوم مونږ له راکړي چې الله شی مونږ له راکړي چې خدای پاک پیدا کړي. نو مخکې چې کوم کلي دي مونږ خو ځای په ځای ملګرو ته هم چې اعلانونه وکړي چې روز د ثواب کار دی چې مونږ سره وګرځي چې دا ماشوم په دغه سره پیدا شي په اسانتیا سره مونږ ته ماشوم پیدا شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نمبر کې زر میډیا درونو شکریا ادا کوم. څنګه چې تاسو ته زمونږ په زمین اور په بلیک رور تاسو ته خپل دغه بیان کړی سار نه راغلی تنګي رضاکار ټیم هم دا چیرمن دی هغوی د سار نه د خپل کوششونه جاري ساتلي دي. مرګو زما ذاکر الله نوم دی سابق رژیم کونسل تحصیل ممبر یم. څنګه چې تاسو ته موږ د میډیا په ساتت سره مخامخ یو زما د زیم نه راواله چې د تخبیه پورې کم پر کلي پراته دي د نر په غاړه باندې دې ته د میډیا په ساتت سره راخواست دی چې راپاسئ او د خدای دپاره د ماشوم پیدا کولو کې د ماشوم پر لاش پیدا کولو کې موږ سره کوشش وکړئ. څنګه چې د دې خلکو دا خاصه ده د نر په غاړه چې کوم نشته دي هغوی عموما همدغسې څه واقعه راغلي هغوی راپاڅېدلي او خپل پښتو خپل غیرت یې ښودلی او دغسې د دغه کې کوششونه کړي دي. زه په ستاسو د میډیا په وساطت سره یو وضاحت بل هم د عوامو ته کول غواړم. څنګه چې تاسو ته پته را د ماشوم بیګا تقریبا د 7:30 بجو نه بېدرکه شوی دی دا اوس پته نه لګي چې دا نیر وړی دی چا غوا کړی دی یا چېرته سپي ګیدړ وغیره وړی دی. الله دې وکړي چې موږ ته ژوندی میلاو شي او که ژوندی نه وي نو زما د خلکو ته دا خواست دی چې راپاسې او موږ سره د هغه د لاش پیدا کولو کې ډېر کوشش وکړئ ځکه چې د هغوی د مور پلار په زړه باندې به څه تېرېږي. پلار یې بار په مسافرۍ کې دی په سعودي کې دی مزدورۍ لتلی دی حضرت علي نوم یې دی او د هغه د نیکه چې کوم دی پوسخان کلي سره تعلق دی محمد علي حاجي صاحب هغوی د هغوی کورنۍ چې کومه ده هغوی ډېر غمزده دي د هغوی مور په زړه باندې څه تېرېږي. نو زه تاسو ته دا خواست کوم چې راپاسئ د خدای دپاره په دې ماشوم په دغه کې موږ سره کوشش وکړئ. څنګه چې دا رضاکار تنظیمونه راغلي دي ریسکیو 11-12 والا راغلي دي د هر کلي والا روزي رضاکارانه طور باندې په دې کې موږ سره کوشش کوي. موږ د دغه ټولو خلکو ستاسو د میډیا په وساطت سره شکریا ادا کوو چې مهرباني او زه ستاسو د میډیا په وساطت سره چې زما اواز چاته هم رسي هغوی ته زه خپل نمبر ورکوم او که چاته څه درک میلاو شي په دې موږ سره رابطه وکړي 0323 9088 233 0323 9088 233 خو چا سره هم داسې دغه وشوله نو په دې نمبر موږ سره رابطه کولی شي. زه د میډیا وساطت سره د عوامو چې کوم پراته دي د نیر په غاړه چې کوم نشته دي او د دوی دا خاصه ده چې دغه څه واقعه راغلي دوی راپاڅېدلي دي او په دې کې کوششونه کړي دي. زه انشاءالله دا هیله لرم چې دې ماشوم په پیدا کولو کې به هم په دې په لاش پیدا کولو کې به موږ سره ډېر کوشش کوي. زه یو ځل بیا ستاسو د میډیا په وساطت سره دا کوم ملګري چې موږ سره لګیا دي تقریبا 2 رسۍ موږ په نیر کې دغه کړي دي 60-50 نه والا 60 پورې کسان په یوه دي 50 نه 60 پورې په بل دي. زه د هغوی هم شکریا ادا کوم چې خپل وختونه یې دغه کړي دي او دغه ماشوم پسې خپل کوششونه کوي د الله د رضا لپاره. او بیا یو ځل د میډیا په وساطت سره تاسو شکریا ادا کوم او خاص کر د دې جوان چې دا د تنګي رضاکار ټیم دغه د چیرمن هم دی او د هغې علاقې چې کوم دی ناظم هم دی دوی چې هر کله داسې واقعه راغلی داسې دغه راغلی دي دوی سره وسایل خپلي او دوی راځي او په دغه کې کوششونه کوي. نو زه دوی ډېر زیات شکرګزار یم او انشاءالله د الله نه د امید لرو چې دا ماشوم موږ له خدای راکړي. ډېره مهرباني.